السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یئ. ما نن تاسو د فاره یو مسنون عمل راوړی دی چې په هغې سره به تاسو په بدن کې چې کم دردونه وي هغه به د هغې عمل سره، هغه مسنون عمل سره الله جل شانه په خپل فضل و کرم سره ختموي. مسنون عمل څنګه دی؟ یو صحابي رضی الله تعالی عنه مسلمان شلو او د مسلمان نیدو په وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته شکایت وکړلو چې د الله محبوبه صلی الله علیه وسلم چې زما په بدن کې ځای په ځای دردونه وي، ما ته د دې دردونو د نجات دپاره، د دې دردونو نه د خلاصېدو دپاره ما ته څه تجویز وښایئ، څه عمل وښایئ. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې ته 3 ځله بسم الله الرحمن الرحیم ووایه او بیا 7 ځله اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. د الفاظ بیا واورئ: اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. یعنی بیا 7 ځله دا ووایه، او چې کله دا الفاظ وایي نو په هغه وخت کې د دردونو په ځای، یعنی په کم ځای باندې د درد وي په هغه ځای لاس ږده. نو هغه صحابي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما دا عمل، یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې راته دا کم عمل مبارک وښودو نو دا مې یو څو ورځې وکړو. په یو څو ورځو کې د دې دردونو کم دردونه چې وو د دې وظیفې په برکت سره او د الله جل شانه په فضل و کرم سره هغه دردونو نوم او نشان ختم شو. نو عزتمندو ستاسو دپاره دا عمل ما پیش کړو او یو پیری یو ځلې بیا واورئ چې هغه عمل به څنګه کوئ. 3 ځله به بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ او بیا به 7 ځله اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. بیا د الفاظ واورئ: اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. چې دا ووایئ، چې کله دا وایئ نو په هغه ځای باندې لاس ږدئ چې په کم ځای باندې درد وي. الله جل شانه به په څو ورځو کې د دې دردونو نوم او نشان ختم کړي او الله به تاسو له د دردونو نه نجات درکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.